الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم. زما د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ نن بحثو د استغفار متعلق دی او دا ورځ هم داسې دي چې الله رب العالمین خپل رحمت بند کړی دی چې باران دی. نو پکار ده چې د دې دپاره د الله رب العالمین نه زیات تر استغفار ووایو، ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو استغفار وغواړئ د خپل رب نه. یعنې الله تعالی قرآن مجید کې حکم کړی دی، ځکه چې الله تعالی بخونکی دی. الله تعالی به درته ګناهونه معاف کړي، او چې کله الله تعالی د بنده ګناهونه معاف کړي نو بیا الله تعالی په انسان باندې څه کوي؟ رحمت کوي، رحمتونه راوروي. یو رحمت دار چې الله تعالی په موږ باندې باران وکړي، ځکه چې د باران ډېر اشد ضرورت دی. د دې د وجې نه بیماریان هم دقرنګې زیاتې شو دي، خشکه ده او دقرنګې ډېر زیات حالاتو خراب دي. مارغانو ته تکلیف دی، ځنورو ته، نور ځنور چې کوم دي هغو ته تکلیف دی، انسانانو ته تکلیف دی. نو د دې د وجې نه زما چې کوم نوجوانان دي، زنانه دي، څوک چې دا سوشل میډیا استعمالوي او زما دا ویډیو ګوري، نو پکار ده چې د هغو استغفار راویرد ځان زیات کړي او د نورو ملګرو سره دا څه کې دا مخکې دا خبره شیر کړي. ځکه الله تعالی فرمایي چې کله تاسو استغفار وغواړئ نو زه په تاسو باندې د اسمان نه باران په شیبو باندې راووروم. او بیا الله تعالی فرمایي چې د استغفار بله فایده دا هم ده چې الله تعالی فرمایي زه به در مال سیوا کمه، او بل الله تعالی فرمایي چې زه به تاسو له زامن درکمه. نو تاسو فایدې د استغفار سره څه کېږي؟ میلاویږي. نو پته ولګېده چې د کله مشکل راشي د هغې لپاره بیا هغه استغفار ویل دي. د دې د وجې نه د یو مختصره واقعه د امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغه ذکر کومه چې په هغه کې څومره د استغفار ویلو څومره طاقت دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو علاقې ته لاړو او هلته په یو جومات کې د ماسخوتن ټیم یې هلته یې شپه کوله، یو څه ضرورت باندې څه کار باندې تللی و، یو لرې علاقې ته عراق ته تللی و دې حالت. نو چې کله هغه لاړو نو هلته په جومات کې چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړی شو، امام احمد بن حنبل رحمه الله بیا دا اراده کړې وه چې زه په دې جومات کې شپه وکړم. په دې کې د دا اراده کړې وه، په دې کې د جومات چې کوم چوکیدار دی او دا ګیټونه او د جوماتو حفاظت کوي او دا ګیټونه بیټونه بندوي، نو هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله په زور باندې دا په جومات نه راویستو چې دا ګورې د دې لپاره نه دی، ته په دې کې شپه مه کوه او چېرته بل څه ځای دغه کوه، بلکې زموږ جومات کې مه پاتې کېږه. نو هغه چې کله راویستو نو په دې باندې بیا یو بل کس امام احمد بن حنبل رحمه الله د لاس نه ونیو، او دا کس چې کومه و د پرې خوله باندې داسې څه ویلو. بیا چې کله امام احمد بن حنبل رحمه الله د ده سره راغی، ورته راغی، شپه یې ورسره وکړه. سهار یې ورته امام احمد بن حنبل رحمه الله دا خبره ذکر کړه چې ستا په دې خولې باندې څه دا ورد جاري وي، وایي زه استغفار وایم. امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمایلو چې آیا د استغفار تا ته څه داسې فایده میلاو شوي ده که نه؟ نو هغه ورته وفرمایل چې الله رب العالمین زما ټولې دعاګانې څه کړلې؟ هغه قبولې کړي دي. ټولې دعاګانې مې الله تعالی څه کړلي؟ دا قبولې کړي دي. و سوا د یوې دعا نه چې هغه الله تعالی قبوله کړې نه ده. وایي کومه دعا ده؟ وایي هغه دا دعا ده چې ما دا سوال کړی چې الله تعالی زما د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره ملاقات وکړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمایلو وایي ستا هم دغه دعا الله تعالی څه قبوله کړه، ځکه چې زه د جومات نه په راښکودلو باندې دا قرنګې څه شومه، دا راویستلی شومه او الله تعالی ستا خواله راورسولم. نو پته ولګېده چې د استغفار څومره ډېر زیاتې صحیح فایدې دي. پکار ده چې موږ توبه مو باسو، د هغې سره استغفار مو وایو. استغفار ډېر زیات ویل کول پکار دي. او د استغفار دپاره الفاظ کومه دي؟ استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه، دا الفاظ هم دي. او بل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. پکار ده چې دا الفاظ څه شي د دې ورد وکړی شي. نو دا ویډیو په دې باندې په خپل عمل وکړئ، د نورو ملګرو سره هم څه کوئ؟ دا شیر کړئ چې تاسو ته هم په دې باندې فایده میلاو شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.